السلام علیکم ګرانو کتونکو. که چېرته ستاسو په کور کې د ماشومانو یا د زنانو په ګوته کې ګوتمه یا رینګ په سو شي، هغه تاسو څنګه وخت شي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته طریقه هم ډېر زیات په اسانۍ سره تاسو چې رینګ چې کوم دی تاسو وخت شي. ویډیو پوره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو د نورو ملګرو سره مخې ته شیر کړئ. ډېره زیاته مهرباني. تاسو به داسې چلو کوئ د ټول نه لامبې چې تار چې دی تار یو تار به راوالی هغه یا د ډکي په مدد سره یا د ستن چې تاسو چې کومه ده په څه طریقه باندې به دا تار د دې کوم دا رینګ چې دی نه لاندې کوئ. دا چې تاسو لاندې کو دا سایډ چې کوم دی دا به تاسو ونیسئ دغسې داسې، او دا بل سایډ چې دی دا به داسې دې ګوتې نه مکمل چې دی دا به داسې تاو کوئ. دې کې به داسې جرۍ جوړې شي لکه څنګه چې په یوه کابله کې. نو دا به ډېر زیات په اسانۍ سره ستاسو د ګوتې نه دا رینګ چې دا ډېر په اسانۍ سره په دې طریقه راوتی شي. اوس دا بل سایډ ته تار دی دا به تاسو ونیسئ، دا تار چې کوم دی دا به داسې تاووئ، دا تاسو قطع شئ او چې رینګ چې کوم دی هغه ښه په اسانۍ سره بار سایډ ته روان دی. هر څومره کلک نښتی او دا ښه په اسانۍ سره تاسو قطع شئ. څنګه دغه رینګ چې وکړم که نه ښه په اسانۍ سره دا تاسو کتای شئ څومره په اسانۍ سره ما د خپلې ګوتې نه کوم دا ګوتمه چې وه دا مې راووښکه. اکثر کور کې د ماشومانو یا د زنانو په ګوته کې دا پسو شي نو هغوی په ډېرې زیاتې تجربې وکړي خو راوځي نه. نو داسې تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی په اسانۍ سره په دې طریقه باندې دا خو ما خپل لاس باندې ټرای کول نو لږ ماته مشکلات وو. چې تاسو بل کس لکوئ نو ډېر زیات په اسانۍ سره تاسو داسې کولی شئ. یقین ساتم چې ویډیو به ستاسو خوښه شي. داسې نور ویډیوګانو دپاره زموږ چې دی چوهان ټیک چې دی دا سبسکرایب کړئ. ستاسو به ډېره زیاتې مهرباني.